أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. مخکې آیاتونو کې الله تعالی د خپل قدرت نشانات هغه بیان کړل چې په هغې سره د الله تعالی وحدانیت هم ثابت شو او د پیغمبر د موسی علیه السلام رسالت او نبوت ورسره هم ثابت شو او ورسره باس بعد الموت یعنی د دې ژوند نه وروستو د دوباره ژوند ثبوت ورسره هم راغی. بني اسرائیلو کې یو واقعه راله د قتل. هغه موسی علیه السلام لرالل نو موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو. الله تعالی ورته حکم وکړو چې دی ته ووایي چې تاسو یو غوا ذبح کړئ. نو دغه غوا په یو ټوکړه باندې تاسو دا مړی ووهئ، دی به خپل قاتل وښئ، دی به لږ ساعت دپاره ژوندی شي. نو په دې کې د الله تعالی د قدرت دغه نشانات هم ظاهر شو، یعنی د الله تعالی توحید هغه ثابت شو چې مرګ او ژوند دا د الله تعالی په قدرت کې دی. او د پیغمبر علیه السلام نبوت ورسره ثابت شو چې د پیغمبر ته وحی وشوه او د وحی په ذریعې سره چې کومنو اطلاع راله او دی هغه غوا ذبح کړه او واقع چې په هغې سره هغه مړی الله تعالی لږ ساعت دپاره ژوندی کو. نو ورسره د موسی علیه السلام نبوت او رسالت هم ثابت شو او ورسره باس بعد الموت هم ثابت شو. بعض خلک د آخرت نه منکرو، نو الله تعالی چې په دې یو انسان په ژوندي کولو باندې قادر دی، نو دقسې د تمامو انسانانو په ژوندي کولو باندې هم الله تعالی قادر دی. نو باس بعد الموت هغه ورسره هم ثابت شو. نو په دې وروستو رکو کې پوره تفصیل چې کوم نن د بني اسرائیلو د دغه واقعې هغه بیان شو او د هغې چې کوم خباستونه هغه هم ذکر شو. اوس پکار خدا دی چې کله د الله تعالی د قدرتونو مشاهده یو انسانو کې، نو هغه له پکار دی چې د هغه زړه نرم شي او الله ته تابع شي. خو هغې سره الله تعالی وایي د دوی زړونه هغه نرم نشو او دغه رنګې د الله تعالی او د موسی علیه السلام هغه تابعداري په بني اسرائیلو کې په دې واقعي په مشاهدې سره عمرانله. نو د دوی د زړونو مثال الله تعالی ذکر کوي چې د بني اسرائیلو دا زړونه هغه په شان د ګټې دي، یعنی د ګټې نه هم زیات سخت دي. ځکه بعضې ګټې داسې دي چې د هغې نه نهرونه رابهیږي، بعضې داسې دي چې د هغې نه چینې رابهیږي، بعضې ګټې داسې دي چې د الله تعالی د یرې نه رارغړي. خو الله وایي چې د دکه انسانانو د دې بني اسرائیلو دا زړونه دا چې کومنو د ګټو نه هم سخت دي چې د الله تعالی د قدرت یو عظیم قدرت مشاهده وکړه. د دې پړوان دي چې کومنو مړ ژوندی شو او هغه خپل قاتل اوخو بیا دوباره مړ شو. د دومره لوی معجزې د کتو نه وروستو د مشاهدې نه وروستو بیا هم دی ایمان نه راړي او بیا هم دی چې کومنو د موسی علیه السلام تابعداري نه کوي. الله تعالی وایي د دې زړونه د ګټو نه هم سخت دي، په سخوالي کې د ګټو نه هم دی چې نړوان دي هغه تللی دي. نو په دې آیات کې
د بنی اسرائیلو هغه قساوت قلبي د زړه هغه سخواله چې کوم نو هغه بیانوي او د زړه درې حالت هغه بیانوي. د زړه درې قسمه حالات دي. یو هغه زړه دی چې هغه د الله تعالی د یارې نه چې کوم نو هر وخت یو انسان جاړي او دومره جاړي دا اوخ کې داسې تویي لکه څنګه چې په یو مخ باندې دا ولی بهیږي. او بل هغه زړه دی چې هغه د الله تعالی د یارې جاړي خو کم جړا کوي، کله کله جاړي. او بل هغه زړه دی چې د جړا په وجه باندې د سترګو نه خو اوښ کې نه ځي، خو زړه کې هغه لرزه چې کوم نن هغه پیدا کېږي. ځکه چې کله زړه جاړي نو زړه سره چې کوم نن د سترګو نه اوښ کې مزي سترګې ورسره هم جاړي. دغه رنګ د زړه درې حالتونه دي. بعضې زړونه داسې وي چې هغه د هدایت سرچشمه الله وګرځوي، لکه د ائمو مجتهدینو د هادیینو چې کوم هغه خلق وي چې هغه د هدایت رڼا الله تعالی په ځمکه باندې وګرځوي. او بعضې زړونه داسې دي چې هغه د خلکو د رهنمایي او سبب وګرځي، لکه علماء ربانیین. او بعضې زړونه داسې دي چې هغه د الله تعالی د یرې نه او د الله تعالی د خوف نه چې کوم لرزیږي، لکه عباد او زهاد. کم عابدان دي، کم زاهدان خلق دي، هغه د الله تعالی د خوف او د یرې نه چې کوم هغه لرزیږي. نو د زړه درې حالتونه په دې آیات کې الله تعالی هغه بیانوي. او د بنی اسرائیلو د زړه تشبیه الله تعالی په ګټې سره ورکوي چې د دې د زړه دا د ګټې نه هم سخت دی. په ګټه کې خو بیا هم یعنی دوره گنجایش ته چې اوبه به ترې راوځي، اوبه چوي، څه به ترې میلاو شي. الله وایي د دې په زړونو کې دومره کساوت دی، دومره سخواله دی چې بالکل پکې د الله تعالی خوف او یره چې کوم هغه نه راځي. نو فرمایي ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو زړونه ستاسو، من بعد ذلک، رستو د دې واقعې نه. الله تعالی وایي داسې واقعه دی ولیده چې په خپلو سترګو باندې د هغې مشاهده وکړه او د پیغمبر معجزه بالکل باقاعده ښکاره باره ولیده، د هغې مشاهده وکړه او بیا هم دی ایمان ته مایله کېږي نه او دغه رنګې توبه نه وباسي. نو الله تعالی وایي چې د دې واقعې نه وروستو بیا هم د دې زړونه چې کوم نن سخت شو او نرم نه شو، نرمي پکې پیدا نه شوه. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو زړونه ستاسو، من بعد ذلک، وروستو د دې واقعې نه، فهی کالحجارة، پس دا پشان د ګټې دي، او اشد قسوه، او یا چې کوم نو زیات سختی د ګټې نه، یعنی زیات دي په سخوالي کې د ګټې نه. ځکه بعضې ګټه اوچ وي نه د هغې نه اوبه وغیره راوبهیږي، لکه د غرونو کې دا چینې رابهیږي. الله تعالی وایي د دې دا زړونه د دې ګټو نه هم سخت دي، بالکل د الله تعالی خوف او یره پکې نه راځي. او اشد قسوه، بلکې ډېر سختی، بلکې ډېر زیات سختی په کلکوالي کې. وان من الحجارة، او یقینا بعض د ګټو نه، لما خامخا هغه دي، یتفجر منه الانهار، چې بهیږي د هغې نه نهرونه. وان منها، او یقینا بعض د ګټو نه، لما خامخا هغه دي، یشققو، چې هغه اوچوي، فیخرج منه الماء، پس راوځي د هغې نه اوبه. لکه موسی علیه السلام هغه ګټ له همسا راوبغوله، اوبه ته چینې ته جاري شوې، اوبه ته جاري شوې. نو بعضې ګټې داسې دي چې د هغې نه باقاعده چې کوم نو چینې جاري شي، بعضې ګټې داسې چې د هغې نه لوی لوی سمندرونه او نهرونه، سیندونه ته جاري کېږي. وان منها، او یقینا بعض د دې ګټو نه، لما خامخا هغه دي، یهبطو، چې دا رارغړي، من خشیت الله، د یرې د الله تعالی نه، د وجه د یرې د الله تعالی نه. وما الله، او نه دی الله تعالی، بغافل، ناخبره،
عما تعملون د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ. الله تعالی وایي تاسو چې کوم عملونه کوئ هغې نه زه بې خبره نه یم، هغه زما نوټس کې دي، هغه زما اړوان دي. او صیغه داسې ذکر کړه چې د هغه بني اسرائیلو نه والې در قیامته پورې چې څومره خلک دي او څه قسمه عمل کوي، نو دا ټول چې کوم نو د دې آیات لاندې دي. یعنی یو سړی د مخلوق نه چې دن سوره پټ لګیایي یو کار کوي، الله تعالی وایي که ته د مخلوق نه پټ شي یو پرده کې یو بنده کمره کې خوفیت اور یو کار کې، نو الله وایي چې زما نه پټ نه دی او زه زما نه چې کوم نو یعنی زه بې خبره نه یم ستاسو د عملونو نه، او ستاسو دا ټول عملونه دا به د قیامت پر ورځ چې کوم نن را برسېره کېږي او ما ته به مخې ته کېږي، د یو عمل باره کې به تپوس هغه کېږي. نو د دې د وجې نه دا آیات چې سړی مخې ته کړي چې الله تعالی زموږ د اعمالو نه بې خبره نه دی، که هغه نیک اعمال دي که هغه بد اعمال دي، ټول د الله تعالی په نوټس کې دي، د الله تعالی په علم کې دي. او الله تعالی ګوري مونږ ته، د الله تعالی نه داسې یو لحظه نشته چې انسان هغه چې پټ شي او پناه شي. نو چې کله پناه نشته، پټېدل نشته، او دغه رنګې داسې یو عمل چې هغه د الله په علم کې نه وي، نو بیا خو په کار دا ده چې مونږ تاسو د هر قسمه ګناه نه توبه وباسو او د نیکو اعمالو ته چې رجوع هغه وکړو، بیا ورته وخت دی. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو زړونه ستاسو، من بعد ذلك رستو د واقعې نه، فهي کالحجارة، پس دا پشان د ګټې دي، او اشد قسوه، او یا ډیر زیات دي په سخوالي کې د ګټې نه. وان من الحجارة، او بعض د ګټونه لما خامخا هغه دي، یتفجر منه الانهار، چې بهیږي د هغې نه نهرونه. وان منها، او یقینا بعض د ګټونه لما خامخا هغه دي، فیخرج منه الماء، چې راوځي د هغې نه اوبه. وان منها، او یقینا بعض د ګټونه لما خامخا هغه دي، یهبط من خشیت الله، چې هغه رارغړي دی وجه د یاري د الله تعالی نه. وما الله بغافل، او نه دی الله تعالی بې خبره عما تعملون د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ.